له بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. زمان دیر معزز و محترم مسلمانان ورونو، پروگرام د دې وخت نه شروع دی او په ابتدا کې شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه یو تفصیلی خبر وکړه د محل او د موقع مناسبت سره. تاسو ډېر وخت نه ناست یې، زه یو څو مختصر خبرې کوم د دې مجلس مناسبت سره او ان شاء الله ولې بیا دعا کوو. معزز ورونو، د الله جل شانه په موږ تاسو باندې ډېر عظیم احسان دی چې دومره بهترین مجلس کې موږ تاسو الله جل شانه راوړو. دا مجلس چې نن منعقد دی دا د قرآن او د احادیث مبارکو په حواله سره دی. قرآن پاک د الله جل شانه عظیم کلام دی. نو د قرآن پاک په حواله سره او مناسبت سره چې کوم مجلس منعقد کیږي دا هغه هم د الله جل شانه په نسبت باندې ډېر لوی مقام دی او کوم خلک چې په دې مجلس کې شرکت کوي دا الله جل شانه ته ډېر محبوب او ډېر قریب خلک دي. یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان لله اهلین من الناس. په دې خلکو کې خلک دي چې هغه د الله جل شانه اهل دي، د الله جل شانه خاص خلک، الله جل شانه ته ډېر قریب خلک دي او د الله جل شانه ډېر محبوب خلک دي. صحابه کرام یا رسول الله، اے الله رسول الله جل شانه ته قریب خلک اهل الله دا څوک دي؟ دا الله جل شانه په نسبت خاص خلق څوک دي؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اهل القرآن هم اهل الله وخاصته. دا قرآن پاک خواندان، دا قرآن پاک قاریان او حافظان دا د الله جل شانه خاص خلق دي، دا د الله جل شانه اهل دي او دا الله جل شانه د ډېر قریب او ډېر محبوب خلق دي. نو چې کوم خلق قرآن سره خپل تعلق جوړ کړي، د قرآن پاک په مجالسو کې کېني او قرآن والا سره مینه او محبت ساتي، نو دا د الله جل شانه خاص خلق دي. د دې وجه نه موږ تاسو په کار داري چې خپل تعلق او د خپل اولاد تعلق د قرآن پاک سره جوړ کړو او د احادیث مبارکو عالمان د خپل اولاد سره جوړ کړو. په دې کې زموږ استاد د دنیا او د آخرت کامیابی هم ده او د دنیا او آخرت خوشحالي هم ده. معزز مسلمانانو، نن کوم تاسو ډېر زیات د فتنې او د فساد دور دی. اخره زمانه ده، هر طرف نه نوې نوې فتنې ولاړې. څه وخت داسې موږ به د خلکو په اعمالو باندې جړا کوله چې خلک معصیت طرف ته روان دي، ګناه طرف ته روان دي. نن د خلکو په اعمالو باندې زموږ جړا ختمه شوې ده. اوس موږ د نوجوان نسل او د خلکو په عقیدو باندې جړا. نن د خلکو د عقیدو سره لوبې کېږي، د خلکو په عقیدو باندې حملې کېږي. نوجوان نسل زموږ ټول په عقیده نو د خپل اولاد د عقیدو د حفاظت لپاره او د اعمالو د حفاظت لپاره د مدارسو انتخاب وکړي. الله په ذات باندې قسم د دې مدارسو نه زیات محفوظ ترین زینا ستاسو د اولاد د عقیدو د حفاظت لپاره نشته. او یو انسان که ډېر زیات ګناهګار شي نو د دې ایمان په برکت باندې الله جل شانه یو نه یو ورځ جنت ته خامخا داخلوي. نو چې کوم انسان د دنیا نه په عقیده لاړ نو کو په دنیا کې ډېر نیک اعمال کړي، د الله جل شانه په نسبت باندې یو عمل هم مقابل قبول
نه دی ډارې به الله پر جهنم ته بوځي او همیشه همیشه ورکار په جهنم کې د خپل عقیدو د حفاظت لپاره د علماء سره خپل ربط او تعلق ساتي دغه یو حدیث مبارک کې راځي چې دا څه وخت راشي چې یو انسان په سحر مسلمانې ماښام به کافر ماښام به مسلمانې سحر به کافر ولې خوله به په واک کې د معاشرې د فتنې او د فساد د وجې نه به د هغه ذهن داسې جوړ شوي چې د هغه خوله به بې واکه شوي علماء پسې به بدرت وایي شاعر الله پسې به بدرت وایي چې علماء ته د کنځل وکړ د علماء ته د بدرت وي او د شاعر الله توحید جوړ نو په حق ځای ته ایمان لاړ او خدای دې کې په دغه حالت کې مرګ راغی بهر زنانه انتظار کوي کاری سمع الله هغه دی ورشي خپل زنانه کاری سمع الله نو د ایمان د حفاظت لپاره د دې مدارسو مضبوط قرارداد نشته او چې بیا ستاسو اولاد تعلق او ستاسو د قران پاک سره راغی نو قران پاک داسې یو عظیم کلام دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين الله پاک د قران پاک په برکت ډیر قومونه او چتای او ډیر قومونه سربلند راوړي کم قومونه الله پاک وجدي کم قوم ته قران خپل آیین وګرځي کم قوم ته قران خپل دستور وګرځي لقوم لكم قوم د زندګۍ معیار قران پاک وي نو دا قوم بالکل به سر او سامان دي الله جل شانه دا قوم په تمام دنیا کې وجدي دغه ترقی ورکړي او دغه عزت ورکړي او کم قوم چې قران شاته وګرځي نو کاغه دا اسباب په اعتبار سره ډېر ترقیات ولې دا څه قوم په الله پاک ذل او رسوا کوي او دا څه پټه پنا خبره نه ده په دې معاشره کې په دې جدید دور کې دا د طالبانو دا حکومت د دې یو بهترین مثال دی طالبانو سره ټیکنالوژي نه و هغه سره مادي اسباب نه خو هغه قران په سره سره مضبوط لګولې قران د خپل ژوندۍ دستور ګرځولو قران پاک د خپل ملک آیین ګرځولو د دومره لوی مخالفت نه باوجود الله جل جلاله هغه د څومره قوت او څومره طاقت او څومره عزت ورکړ او زمونږه د مسلمانانو هغه ملکونه چې هغه د مادي اسباب نه بالکل ډک راځي بیان ذلیل او رسوا دي ولې قران پاک ټول خلق شاکړي دا او دا صرف دا ملک پسند باندې نه دی یو انسان انفرادي تعلق د قران سره راغی دی به الله پاک وجدي او چې کم کس انفرادي د قران پاک د شاکړه دی به الله پاک ذلیل او رسوا کوي نو د خپل ځان او د خپل اولاد تعلق د مدارس سره د قران پاک سره او د احادیث مبارکو سره جوړ کړي قسم دې الله پاک د دنیا کې ترقی درکړي او آخرت کې ترقی درکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي علموا اولادکم محبت ثلاث فل اولاد د دریو زونو محبت وکړي دا بچي پیدا شو او خبر زکای ګرځیدل زکای نغه د ډرامې او تماشې مخایا هغه په موبایل باندې وکړه عجیب دور راغلی یو وخت تاسو چې دې زنانو په مشمان په الله وګورئ الله نوم به وګورئ او په ابتدا کې یو ته په خپل کې د الله نوم اجو نن موږ مشمان قلارو په موبایل باندې او د کوئی په موبایل باندې لکه نسل چې ودکیږي په موبایل باندې قلاریږي په موبایل باندې دا غنا په مستقبل کې د قران او د حدیث د خدمت ته نشي کولای بلکې د داسې نسل نه بیا د خپل ځان د خپل او د خپل والدینو د خدمت او د ادب تم هم نشي کولای نو د خپل اولاد او ابتدا نه كل تربية النبي عليه السلام فرمایي علموا اولادكم محبة ثلاث خپل اولاد ته د دریو سونو محبت وکړئ محبة النبي ومحبة اهل البيت وتلاوة القرآن ابتدا کې د خپل بچی په زړه کې د خپل محبوب او د سرکار دو جهان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم محبت واجب د اهل بیت محبت واجب د
بچی ته چې قصې کې دا بچیانو نصیحت مه کوه بچی ته چې قصې کې دا پیرانو نصیحت مه کوه د اهل بیت واقعات د بیانوا د حضور مبارک د زندګۍ واقعات د بیانوا صحابه کرام واقعات د بیانوا چې په ابتدا کې دا په زړه کې د حضور دی عالم صلی الله علیه وسلم محبت پیدا شو صحابه کرام تعظیم پیدا شو د اهل بیت عالم پیدا شو نو کو دې په کوم مجلس او په کوم ماحول کې پاتې کیږي چې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د عصمت د حفاظت او دفاع مهنت کوي او دریم سین د قران مجید تلاوت خپل وجو باندې قران پاک زده کې د خپل وجو قران پاک سره تعلق جوړ کې خپل وجو مدارس دراوت خپل وجو باندې علم وکړي او بیا خاص طور په خپل زنانو باندې دیني علوم زده کې ځکه دا زنانه دا یو دومره عظیمه مدرسه ده چې د دې زنانه په غیږ کې د تمام نسل تربیت کوي چې زنانه دیندار وي دا تمام نسل به دیندار وي او چې زنانه بېدینه وي د بیا د نسل د دیندارۍ تمام مثال زمونږ دا دومره اکابرین او علما چې تېر شوي دي زمونږ ډېر په ادب او احترام سره موږ امام ابو حنیفه رحمة الله علیه امام بخاري رحمة الله علیه امام مالک رحمة الله علیه د دې ټولو اکابرینو شاته د دوی د والدینو د تربیت هغه زور او قوت دی د دوی نه داسې امامان نه دي جوړ شوي د دوی تربیت شوي یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی خپل مور د 15 کال په عمر کې قاري صاحب راوسته مدرسې ته چې قاري صاحب د قرآن پاک ووایا قاري صاحب ورته وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله بسم الله ویلا او ماشوم په یاد باندې لګیا شو یو سپاره په یاد ویلا 15 سپاره په یاد ویلا 10 سپاره په یاد ویلا 15 اتلس سپاره ماشوم په مقصد کې قاري صاحب په یاد ویلا مورم حیران ده قاري صاحب حیران دي قاري صاحب مور ته وی چې دا په بچا راوځي د قرآن پاک او له پاتا شروع کړو اتل د سپاره یاد دي د دې مدرسې نه مخکې په کومه مدرسه کې کې نور د سبق په کومه مدرسه کې ویلې نو مور ورته وی چې قاري صاحب د مدرسې شکل یې پستر ګورې دي نو ماشوم نه تاسو بچي د قرآن پاک د کوم ځای څخه کړی دي نو هغه بچي د مور غېږ ته اشاره وکړه چې قاري صاحب په دې مدرسه کې مزه کړی دي قاري صاحب ورته پیدا شو نو هغه بچي ورته وی چې د کوم نه خبره کوشوي مطلب چې مور پیرا کوله د قرآن مجید تلاوت کوي چې زه به لامبوله د قرآن مجید تلاوت کوي مطلب چې په خپل کې خوراک راکړه د قرآن مجید تلاوت کوي ما په دې 15 کالو کې د مور د خپل نه دومره تلاوت کړی چې د مور بغیر کې ما ته تل سپاری یاد شي دا میان دی چې د هغوی په تربیت سره بیا بزرګان او اولیاء پیدا کړي او چې ته ټي وي ته ناست دی موبایل ته ناست دی او خپل اولاد ته پی ورکې د هغه نه بیا د خیر او مثل ستا ماشوم په ژړا شو د موبایل مخې ته کېښودو موبایل ته خراب ستا ماشوم په لوګېږي د الله په ځای ته موبایل ولګو او په هغې ابتدا نه چې د هغه په ذهن کې د ګانو بجانو د موبایل اواز پرېوته د هغه نه په مستقبل کې بیا د خیر او مثل د دې وجه نه زما محترمو مانه خبره اوږده شوله تاسو ته ډېر وخت نه ناست دي او الحمدلله ډېر په غور سره تاسو خبره اورېدې عرض دا کوم چې د خپل زنانو صحیح تربیت وکړئ د خپلې زنانه خپلې بچې خپلې ماشومانې دا مدرسې نه راولئ دا قرآن پاک ته کښېنوئ په دې باندې قرآن پاک زده کړئ په دې خپلو بچو باندې قرآن پاک زده کړئ چې قرآن هم پرې زده کړه او دیني علوم هم پرې حاصل کړه قسم دی دا ستا د دنیا سرمایه ده او دا ستا د آخرت سرمایه ده د نبي علیه السلام مجلس دی او صحابي راغی وی د دوه جهانو سرداره زما ټول ورځ تاسو سره په مدرسه کې ناست دي او حدیث ته کې ټول ورځ لګیم محنت مزدوري کوم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې پلان کیا دا ته چې سم راویږي دا ته چې څنګه او دا ته پوره دا دې طالب د برکت پوره چې تاسو خپل بچي قرآن ته کینو الله دې شانو تاسو چاته محتاج کوي نه دا مسلمه خبره یو سړی دا ګمان نه کوي چې ما خپل بچي قرآن پاک ته کینو او د قرآن پاک زده کړل دي په پولیس کیسه
قسم من الله فذاتي جستادي بچلو کو الله پاک ورکی ستاسو دې بچو برکت په الله جل شانه دا ټول نسل له خوراک ورکی ستاسو ټول نسل ضرورت په الله جل شانه دې طالب برکت باندې ورکی زما معظم محترم مسلمانانو زموږه جامعه تعلیم القرآن الحمدلله د ډېر وخت شروع ده په دې کې خدمت شروع دي د بنینو د حفظ شعبه شته د علم شعبه شته د بناتو د حدیث پورې الحمدلله په دې کې سبقونه دي او یو خپل نظام او یو خپل ترتیب سره الحمدلله د سبقونه ښودل کېږي نو تاسو کم از کم خپل اولاد کې یو بچي د خدای الله دین ته وقف راولې د کې نه وي دغه یو بچي برکت باندې الله پاک ستاسو ټول نسل د عقیده عبادت چې په کوم خاندان کې او په کوم کور کې عالم موجود وي کم از کم د هغه خاندان د خلکو عقیده باندې لګي هغه به د عقیده کې نه دغه یو نوجوان د عالم د ټول نسل د ټول اولاد ټول خاندان د عقیده عبادت کوي نو الله جل شانه تاسو ته ډیر زیات اجر درکړي نو مخکې مستل شکریا ادا کړو بیا تاسو ډیر زیات شکریا ادا کوم الحمدلله په اخر مقدار باندې موږ راغلي دي او د دې په دې محفل کې او په دې مجلس کې شرکت وکړو دا مجلس نور سلطان لپاره د خوراکي تنظیم دي ان شاء الله ولې دایګم شرکت کوي زه اجازه درخواست کوم چې هغه تفصیل